محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب أهل الدار يبيتون ويصاب الولدان والزراري أو بياتا ليلا لنبيتنه ليلا نو دا بیت لیلا بت لیلا. امام بخاری باب دی او باب امام بخاری په دیګ دی چې اهل الدار کور والا دي. څه شي ګوره لکه کوم کتاب دا بخاری نه ده؟ دغه بخاری وای تا چې پوښتنه کړه دا دویم جلد دی. ها امام بخاری باب دی پدې کې چې کور والا دی اهل الدار اوسیدون کی د کور یبیتونا پاگی بانی شبخونی اکلی شی دا مجهول صیغه رخا یبیتونا پاگی بانی شبخونی اکلی شی. بیات اصل کی دیتا ولیکی گی چې د دشمن په کور باندې د شپې حمله وکړي او په دشمنانو باندې د شپې حمله وکړي. نو یبیتونا په دې کور والاو باندې شبخونی وکړی شي. یعنی مطلب دا دی چې مجاهدین اسلام د کفارو په یو کور باندې حمله وکړي او د شپې په حمله وکړي. نو په هغې کې د جنګیانو د سړو نه علاوه واړه او ماشومان او زنانه مصیبت زده شي او مړه شي. څنګه مسله ده؟ نو په یصاب الولدانو نو مصیبت زده شي په دې کې واړه والزراري او دارنګي چې کوم دی زراری عمده کا زنانه او ماشومانو ته ویل کیږي. نو هل یجوز ذلک ام لا؟ آیا دا جایز دی چې د شپې د کفارو په کور ته حمله وکړي او هغې سره واړه او زنانه هم ووژلی شي؟ نو که چېرته دې کفارو دا واړه زنانه ځان ته شپول کړي او دې په وجه ځان بچ کول غواړي نو دوی به هم لرې کوي ورسره. او که نه دا ځان لري نو بیا یې وجل جایز نه دي. اوس د امام بخاري دا عادت دی چې کوم لفظ په حدیث کې راشي او دا لفظ په قرآن مجید کې هم راغلی نو امام بخاری به دا کوشش کوي چې هغه د قرآن لفظ راوالي او د هغې ترجمه هم تاسو ته وکړي. او د هغې وجه دا ده چې بخاري څنګه حافظ الحدیث دی نو حافظ القرآن هم دی. بخاري دواړه ورته خدای حفظونه ورکړي، حافظ القرآن هم دی او حافظ الحدیث هم دی. د دې وجه نه دی چې په حدیث کې کوم لفظ راشي نو په قرآن کې چې دته معلوم یو بل لفظ شته نو برالین دا یې راواخیسته. نو بیاتن قرآن کې دا لفظ ذکر دی، بیاتن معنی لیلن. د الله عذاب راشي دې خلکو ته بیاتن د شپې او هم قائلون. هلته قرآن ګورئ بیا او هم قائلون. او یو بل لفظ امرالی چې کله حضرت صالح علیه السلام خپل قوم سمود ته وویلي چې اوښه خو مړه کړه، اوس 3 ورځې پرې خپلو کورونو کې اوسېږئ او په 4مه ورځ به ستاسو د هلاکت ورځي.
نو پای کې بدمعشان راټول شو 9 کسه بدمعشان او ویلې چې دې 3 ورځې موږ له ټیم راکړه موږ له بیګاله فیصله کو بیګاله فیصله کو دو او د بچو دا غالپازي داوی لنبیتنه خامخا به منګه شب خونی وکړو په دې صالح باندې لیلن د شپې پېښ ویل لکه دا ایمان شو بل یو استعمالم درته ښیي چې دا بیتا یبیتو تبویتا نو بیت لیلن د شپې په حمله کړې ده دا تاسو ته استعمالات خودل چې دې لفظ معنا دا ده چې دشمن باندې د شپې حمله وکړي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن صعب بن جسامة قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم صعب ابن جسامتا رضی اللہ عنہ وائی 13 شپ مابانی پیغمبر اسلام بالابوا فابوا مقام کاندی ابوا دی یو کلی نوم دی تاسو چې کله دویم جل شروع کئ او کتاب المغازی باندې بسم الله کئ نورم بنی غزا به ابوا راځي او دارنګي ودان برازي دا لومبنۍ غزاګانو کې دي نو الته بیا زویم تاسو ته ان شاء الله چې ابوا سره د یو کلی نوم دی او دا هغه کلی دی چې نبی عليه السلام کله د مور بیبي سره غلی او بیا مدینه ته او مور واپس شو دی وړکې له تو کالو دی او د پلار غویز ور سره د ام ایمن د ابوا په مقام باندې هغه وفات شو امینه بیبي دا ابوا په مقام باندې اول تا کفن دفن شو او ام ایمن رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رغوتی نوړي او په منډه منډه باندې مکې ته ورسو او خپل نکاح عبدالمطلب له پلاس کې لاس ورکړ جراستا نو سیتا تما والک د مور پلار کې مرشوي دا وس خلکو خخه کړل دا غکلې دي او دا برتال ته وجه تصمیم وي مچ دې ته ولي ابوا وي او به ودان نوس ملک ډېر ټیم ډېر تیر شوی دی دا صعب سیب وایي چې ټیم ډېر تیر شوی دی چې یاره په ابوا کې زما پیغمبر خدا په خاطر شو او که په ودان مقام کې مدار بل کلی نوم دی دې ته ودان وي وسئل عن اهل الدار يبيتون من المشركين نو دا وی صعب سیب وای چې د رسول الله نه تاسو کړی شو د سائل نوم معلوم نه دی فتح الباری وای د سائل منوم معلوم نه دی خو یو تن تاسو کړه الله پیغمبره کچری یو کور والا د کفارو او د دار حرب والا کور دی یبیتون فاغي باندې چې کوم دینو د شپې شپخونی اوشي او دا کور والا مشرکانی نو په یصاب من نسائهم وزراریهم دا مجاهدین مصیبت اور سي زنانه د دوی وړو د دوی تاینه واړه پکې مړ شي او دا زنانه مړ شي نبی اکرم جواب ورکو قال هم منهم دا زنانه د مشرکو او دا واړه د مشرکو دا د مشرکانو سره په حکم کې برابر دي حکمن برابر دي په یو حکم کې دي دائما یعنی په دغه حالت کې کوم حالت چې بغیر د وړو د زنانو نه دا غټ کوپار او سړي کوپار نه وجلی کی نو بیا به ورسره دې دام قلم کوي
بلکې زموږ پر فقه کې لیکلي دي که یو کافر تا ته مسلمان په غېږ کې ونیو او ستا ډز ورته او دغه ته یې مخامخ کو پوهېږې پرې باندې دا ته به دې ته نه ګورې چې دا په غېږ کې مسلمان دی او ځکه اوس پر ډز نه کومه ولي بیا غرض به دې تېرېږي دقه صدام ده هم منهم وسمعته یقول हमारे पैगम्बर खाना دویمه خبره دا واورېده چې فرمایلی لا حما الا لله ورسوله حما بنوي یعنی ممنوعه علاقه دا بنوي مگر دا الله بوي او دا الله د رسول بوي حما څه ته وایي حی میم یې کې معنا د ساتلو ده نو حما هغه ممنوعه علاقه ده چې بادشاہي وخت او خلیفہ یو علاقه ممنوع کی او داګینا کندتار تاو کی او دیوال ته تاو کی او وای چې دی که با د اسلامی حکومت او خان سریږي داګي ګړی او چيلې به پکې سریږي او بهري خلک به دې ته مال نه راولي دې ته حما وای دا حما چې دا د الله لپاره وي او د الله د رسول لپاره وي اوس ما ته وګورئ حضرت عمر په خپل دور خلافت کې حما دا کړی و د سرکاري وخانو او د سرکاري مالونو لپاره یو علاقه په مدینه کې ممنوع کړی و چې دې کې به صرف سرکاري مالونه سریږي څنګه دلته وایي چې د حما به صرف د رسول الله وي د بل چا حما نشي کېدی نو حضرت عمر څنګه حما ساده کړی نو دلته چې د کومې حما منه راغلې ده نو هغه لږه معنا یې زده کړئ د جاهلیت په زمانه کې به خلکو داسې حماګانې سادولې چې هلکه د دې ځای نه واله چې د سپي غپا په کوم ځای پورې اورېدی کېږي به دا علاقه زما د دې کې به راته بل څوک مال نه سروي هغې نه به یې تیله تا وکړه څونه اوس دا به سرور ته پتې چې سپي اواز کوم ځای کې اورېدی دې ځای اشاره کې اورېدی کېږي که نه نو دونه علاقه به یې ځان له په خېټه واچوله بل څوک به یې نه پرېښوده حدیث کې د هغې منه راغله لا حما الا لله داسې قسم حماګانې دا خالص د الله دپاره دي او د رسول الله لپاره دي د الله ذکر صدقه الله په حما څه کوي د الله حما خو دا محارب دي که نه بل حدیث کې راغلي دي اوس دا یو دغه ممنوع دي ښه دا حما ممنوع دی چې بیا حضرت عمر کمه کوله اوس پرې دوبۍ کې به زه تلمه دې مدرسې لپاره نو دا احمد چې دی د دوبۍ کوم شیخ چې دی خبیث هغه د هغه موږ به داسې یو ځای ته تلو حتی ورته هغې ته نو هغه ملګرو ما ته ویل چې دی ځای نه دا دیوال شروع شو نو دا ګاډی به ډېر ساعت مزل کوو دا به نه ختمېده وایه ور چې څه بجې ځمکه به یې راګیره کړې وي الله هغه حما ده